أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معاشره کې وا بیماری او درد سکوم دغه حرام خوره ده. ډېر کسان حرام خوره پروا نه کوي څه پیسه د کومه طرفه حاصله شوه روی وړاوی ګټله تو صبح کسوی کسی تجمل کی رئی دنیا پرستی ماده پرستی ډیره زیاته شوې ده حرص او لالچ ډیر زیات شوی ده هر یو کس کوشش دا وي چې پیسه زیاته جمع کی څنګه په کومې طریقې ویلې نه وي رشوت وي سود وي فراډ وي دوکا وي دو نمبري وي هر یو ذریعہ استعمالیږي خدا دې څه پیسه یې زیاته شي په کار ده دا بقیده روایتو کې اشته دی پیغمبر یوزي کې روایت کې پیشنګوی ورکی چې لیاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام یو داسې زمانہ بارو شي ما امت باندې څغوی اره طرفه و پیسې خلی پروا به نه کوي چې حلالي طریقې سره دي که حرامي طریقې سره دي جایز دي که نه جایز دي خود رشي څه پیسہ زیاته کی جامع کی وای خلی انیشان سره متعدد روایتو کې دی طرف ته نشاندهی شوی د پیغمبر یو روایت کې چې خپل امت باندې څه پریشان یم د غوڅو شی باندې پریشان یم یو دا چې ما امت کې به شهوت پرستی زیاته شي یو دا چې ما امت کې به ریاکاری زیاته شي یو دا چې ما امت کې به لقمه حرام زیاته شي دغه پریشانه اظهار کړی دی شیطان حواله سه یو روایت نقل کیږي چې شیطان یې چې څو ځای ډیر خوشاله مو ته ډیره مکمل ویږي یو هغه ځای چې کله انسان غصه جذبه کې روشي شیطان یې چې متخم وکاوي یو دا څه کله دوا کسان خپل منځو کې ناراض شي کې نه پیدا شي شیطان یې چې مت ډېر خام مکمل وي یو هغه ځای چې کله یو مؤمن بخیل وي کنجوس وي شیطان یې چې دا کنجوس مت ډېر خام مکاده چې د جهنم ته بدلای شم څلورم ځای شیطان یې چې مت ډېر خام مکا چانس ملوي غدا د چې کله لقمه حرام وي لقمه حرام وی دا خ چانس د شیطان لپاره خو کسا ارشی اثرات بیاد وسطه حرام مړی اثرات دي حلال اثرات دي حلال کې دا د نورانیات درولي او انسان زړه نورانی کوي انسان ته اصلاح ور کوي یاد وسطه عبادت شوق د کې پیدا کوي خدای طرف ته توجه زیاتیږي انسان خدای طرف ته قربت زیاتیږي بقیده روایتو کې شته دي مثلا یو روایت تاسو د ډېر ریدل عبادت مثلا یو روایت کې راغلي دي او یا جزء ده بهترین عبادت کسب حلال ده رزق حلال ده مال حلال ده یو روایت کې معصوم یې چې کوم کس حلال خوره کې لګیاوي حلال مړې خوري وا فرشتہ ونی خدای مقرري سو پرې حلال مړې کې لګیاوي خوري هغه فرشتہ استغفار وته کوي د ثمرات دي یا روایت کې شته دي چې کوم کس حلال مړې وخوري 40 دنه پورې زړه کې نورانیات پیدا کیږي سلوي خوريزي زړه کې نورانیات پیدا کیږي اوس برعکس ده الټایا ده چې انسان د حلال او خیال نه ساتي حرام طرف ته ورزي لکه نن مو معاشره توکسه تاسو خپل پاته ده سود سور زیات ده رشوت سور زیات ده ناجایز طریقې سره خلکو نه پیسہ وصولول سور زیات ده آره وی پیشی تا لوڑ شی تاسو ته به حرام ورکی الا ماشاءالله بازار بده تا ګرم ورکی وبریخیږي ویلي خلک دې شي پروا نه کوي نن سبا ډېر بے تربیتی بد تربیتی ماحول خرپیدله یاد وسته هغه یو من واجه حرام خوریا ده کله حرام خوري وی کنه بیا ډیره توقع ما ساته چې انسان دا توقع وساتي چې بچی به مثال محفوظ پاتې شي یا خلخانه به محفوظه پاتې شي نه پاتې کیږي بیا لقمان حکیم تاسو قرآن کې نه ما اوریدلی یوه سوره بقیده لقمان په باره کې رغلی ده هغه حواله سره حدیث رغلی دی لقمانی چې ما 400 انبیاو سره زندگی کړې ده 400 انبیا ما در کړي دي هغوی نه ما بقیده
نکتی خستی دی هغوی نه ما بقاعده سبق خسته دی ایوزی کی خلاصه دا شی پیش کی هغه یا بنی اعلم انی خدمت 400 نبی ما 400 انبیاء خدمت کړي د خپل زوی ته و اخذت من کلامهم 4 کلمات او 400 انبیاء خلاصه دا د څلور نتیجې څلور حکمت امیز کلام دا د نچوړې ز بیان کوم هغه یو نکته دا د وهي اذا كنت في الصلاه فاحفظ قلبك کله المنځ کې زړه خیال د وساته زړه داسته نه وي حضور قلب لري ومخکې وسیڅ و اذا كنت على المائده فاحفظ حلقك کله دسترخوان چی تا کینی کنه خپل حلق خپل خوله د وسته څه حرام ورونه چي ار دسترخوان ما کینه ار چی تا ما کینه ار چی ما خوره و اذا كنت في بيت الغير فاحفظ عينك ځکه پردی خونی کې چو خونی کې به خپل سترګې د محفوظي وسته و اذا كنت في الخلق فاحفظ لسانك کله خلق مانځي ژبې نه کنټرول وکا نو کسه دا ډیره مهمه ده انسان د پاره څه حلال او خیال وستی حرام او خیال وستی تاسو دا نقطه اوریدلې وینا څه کله 300 کاله بعد اصحاب کهف راپوڅیږي خوب نه وږي شي مړې پس یو کاس ته نه وته وي چې بریاني راوړه مثلا پلاو راوړه ترکاری چیر راوړه غوخه ا جمله دا شی وته دا کړی دی ایها اسکا طعاما تاسو کې چوک شته چې مت پاکه پکیزه حلال مړې ار پیدو کی ینه غوی ته 300 سال بعد دغه خبرې خدشه سوچ او فکر وڅ موخرو حلال وخرو حلال وخرو حرام و نه خورو ما ته وصولت نورانیات ختمي یاد وسته څه حرام وي حلال وي نورانیات خپل په خپل زړه کې روولي زه دې مثال دیر کوم تاسو شاید کاظم کربلایی نما وریدلی وی ایران کې ایمو زمانه ولاده د سیو څو کله مخ کې دا وفات شوه ده دا انپړو حافظ قرآن وګرځیدلو یو معجزه وشوله یو زیارت کې دي سره د حافظ قرآن وګرځیدو هغه کې واجه دا وسه د ډیر پاک پاکیزه انسان وو حلال او خیال ډیر ساتلو حرام طرف ته نه نږدې کېدلو مثلا د ډیر پاک پاکیزه انسان وو څکله حافظ جوړ شول دا فیضیه ولا طلبه د سی ای دا فیضیه کوم بیبي معصومه سره وازیمه حوزه ده ای څکله بالتي طلبه سره غو دعوت بو مثال مړې به وخړله ای څه دا بس کله مړې نورسته وته به حال کې ګوت یو منډلې به چې خړلې به راتال کړل مڅوته ولټه به وکی به چا پختنه ونه کڅ د ویلې د سې کوي چې کوم مړې دوخړه هغه د دوباره تو کړه تعالی د کړه هغه یې زدا مړې مو ته د برخیدا صدا درست نه وای مو ځړنه نورانیات وسلې ده د مړې درست نه وا د مړې مو نه اثر چولې ده بعد اثر نه چولې ده نه دا شی وی انسان څه پاک پاکي ځای انسان یې ته د شیا پته لګيږي صدا مړې درست ده که درسته نه ده یو صلوات واسه محمد و ال محمد باندې محمد و ال محمد کسه زه یو څو اثراتو طرف ته اشاره د تکوم کته سلوړ شوی تقریبا دی باندې بقاعده عشري مجالس کېږي انسان ډیر بعد اثرات انسان باندې چې یاد وساتوي حرام مړې رزق حرام یو خدای دې عبادت کې خدای خپل یو خواند یې خېده عبادت خواند ته به نه محسوسيږي ډیر کسان عبادت کوي ذکر کوي خو خواند نه پیږي بوج دی ونه زرزري کوي بيړي سي کوي یغي واجه انداز ده کې دې شي ماغه حرام اثرات وي ایوا واجه ده کسا سکم کس حرام خوریات وسطا عبادت توفیق خدای و نسل کوي تهجد زړه کې گنپ نشي پڅیدای سب المنځ ته نشي پڅیدای نافلی نشي کوي قران تلاوت نشي کوي ویلې ایوا واجه ماغه حرام لري سخري یې شو لقمه حرام وي دا یو مهمه نکته ده تاسو خونی کې خدای مفاتيح الجنان کتاب سکم ده یغه مصنف شیخ عباس کومی حمدان ته مرګلی ته ورغله او شپې وس کول یغه چې ته وځي ته اصرار سره مړې ته بوتللو مړې وخړه سب المنځ ته ډیر مشکل سره پڅیدلې و نشته کې مرګلی نه ګیلا وکړه ته دغه مړې ته ویلې بتلې پښتنه نو کڅ دا ته د چوته د بتلم د چوکو هغه ته یې څه دو بانک نو کارو نو ته یې قسم مشکوکا پیسہ وا مو د پاره مون عبادت توفیق سال کړلو مو سو پر تهجد نو قضا کړي دغه ځکه مون تهجد قضا شولو د یو وسته یو اثر ده اغه نه یو اثر ده روایتو کې رغلی دي چې انسان عبادت کوي کنه عبادت خدای طرف ته نه اوچتيږي عبادت نه قبلي یاد وسته
عبادت خدای رد کوي، ریجیکټ کوي خدای عبادت. روایتو کې داسې راغلي داسې لکه ته یو ریګو باندې بلډینګ څه جوړ کې دا شی دی، یو اوبو باندې ته عمارات جوړ کې دا شی دی، حرام و مړی سره عبادت کوله. یو روایت داسې دی اذا اکتسب الرجل مالا من غیر حل ثم حج فلبا، هغه سکاس هغه حرامې طریقې سه پیسه ګټي، حج کوي، لبیک یې نو دی لا لبیک ولا سعدک، پوسه طرف نه وته خدای طرف نه غږونه کیږي چې تو لبیک من نه دی پکار، متلبیک نه ما ویلې چې تو خېټه حرام مونه ډاکه دی. یعنی دی مقصد دا دی یاد وساته عبادت اثر نشي خستله، عبادت اثر در باندې مرتب نه کیږي. یو داسې به درته وایم څه عبادت دوام بقا نه پیدا کوي، پایدار نه پاتې کیږي، څه مخته لاړ شي حرکات وکړي ضایع کیږي عبادت. یو دعا دی یاد وساته ځینې کسانو څه دعا نه قبلېږي واجه رزق حرام وي، رزق حرام. ځنه کسان دي کنه ګیلې شکوې فریادونه کوي، ټوی کوکی وایي، کربلا ته لوړ شي، شپې تیروي، شوړاوانې کوي، نشانونه خوروي، زلجنونه لاندې وځي، خو دعا یې نه قبلېږي. هغه ځینې سوچ ویلې نه کوي څه کېدای شي مال مه حرام وي، رزق مه حرام وي، روزه مه حرام وي، هغه ځای کې ځان ټیک کا، هغه روزه ټیکه خپله په خپله د عبادت یو دعا د قبلېږي. روایت کې شته دي چې ان العبد يرفع يديه الى الله ومطعمه حرام، هغه څه کس خدای ته لاسونه اسکوي مړی حرام دی، فکیف یستجاب له، څنګه هغه دعا قبوله شي؟ وهذا حاله، در حالی کې حالات یې دا دی چې حرامه خوري، حرامه راوړي، حرامه ګټي. یو روایت کې دي من اکل لقمه حرام لم تستجب له دعوه 40 صباحا، کوم کس حرام خوري 40 دنه پورې دعا نه قبلېږي، 40 دنه پورې دعا نه قبلېږي. هغه نه علاوه یو اثار یې دا دی یاد وساته روایتو کې شته دي چې هغه څه کس هغه حرام خوري ګټي راوړي شیان نه دی. یو روایتو کې شته دي چې هغه د اهل بیتو دوست و محب ملګری نشي کېدی، ولی نشي کېدی، اهل بیتو ولایت نه وتلی دی. یو اثار یې دا دی روایتو په مطابق چې کوم کس حرام خوري یاد وساته بهشت نه محروم کېږي، یاد وساته بهشت نه نشي نوتی. روایت کې داسې راغلي لا يدخل الجنه من نبت لحمه من السحت، هغه څه کس هغه غوښه حرامونه جوړه شوي وي هغه بهشت ته نشي نوتی. النار اولا به، جهنم دی دپاره سزاوار دی چې دا جهنم ته لاړ شي. ان الله حرم الجنه جسدا غذي بحرام، خدای څه هغه جسد باندې جنت حرام کړی دی چې هغه غوښه ډوکي حرامونه جوړ شوي دي. دا روایتونه د صرف دې دپاره کوم تنګوم نه، مو مقصد دی دې سره ایمو معاشرې کې نن که تاسو کس وي که نه تاسو نه عمومي خبره کوم، مثلا کس وي دی چې حرامو پروا بیخي نشته دی مو معاشرې کې، تمیز بیخي ورک شوی دی مکمل هارې حوالې څخه تاسو سترګې وکړئ سوسایټۍ ته معاشرې ته دې شي چوک پروا نه کوي. روایت کې یو اثر یې دا خیالی شوی ته حوض کوثر نه ورته اوبه نشي میلوېدی، حوض کوثر نه هغه محروم پاتې کېږي چې کوم کس رزق و روزی و مړی حرام وي یاد وساته. بقاعده یو روایت داسې دی لا والله لا والله لا یرد علی رسول الله، قسم د خدای باندې معصوم یې درې وارې چې حوض کوثر ته نشي رسېدی هغه سې کس چې هغه روزی حرام وي، روزی حرام وي. نن مولا امام محمد بقیر علیه الصلاة والسلام شهادت ورزوا یو کاس مدینې ته لوړ شي، ګرمۍ حالات وي، مدینې کې ګرمۍ حالات کې پنځه مو مکسي خپل دوه نوکرانه ورسره دي، پټي کې لګیا وي، بیلچا ورسره وي، خواری کوي، خولې ونې کور ته روانې وي. اکاس مولا ته پیغور وکي، امام ته یې څه ته دوره زیات حرص و لالچ دنیا کې ډوب، ګرمۍ وکسه، خولې وکسه، ایتو دغه خواری وکسه، دوره زحمت کوي لکه دنیا سې ډېر مړی. امام څټه ته جمله وکي څه آیا ته غواړې چې زه معصیت حالات کې دنیا نه لاړ شم؟ دا عبادت دی یو قسم ته، رزق حلال څه انسان ګټي انده عبادت دی، معصیت څه کوي حرامه ګټي هغه خدای باندې ډېر سخت دي. هغه څه کسان انسان هر خیل ته حالات کې ویلې نه وي خو په کار د روزه حلال وي ګرچې معصوم ویلې نه وي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد کسا دا اثرات دی یاد وساته کوم انسان چې دغه شی سوچ نه کوي یو دا د لعنت د فرشتو ور باندې کیږي یاد وساته کوم کس روزه حرام وي
روایت کې دی زوقت اللقمه من حرام فی جوف العبد لعنه كل ملک فی السماوات والارض. کوم کس حرام مړې خېټې ته چي اسمان او زمکو کې سوره ملایکی دی لعنت پستای. اخیری اثر د تخیمه تاسو زحمت او سخت موم کسا روایت کې د سیاره غلی دي چې کوم کس روزه حرام وي اولاد کې د باد اثرات شي. کسب الحرام یبینو فی الذریه شپږم مولادی چې کوم کس مړې حرام وي اولاد کې بدترین اثرات شي. زیو اثر د تخیم کسا اثر دا دی یو ځنه کسانو کې تاسو لیدلی هار شول موته فرسه کې هار ویل شي درندګی تا ځنه اولاد کې تاسو لیدلی درندګی جګړه لوپن پیدا شوی وي یو بل نه عملې یو بل نه ټیکونه ځنه د سیاسي یو ورور د پوڅي بل ورور د قاتلا کی مړ دیا کی او معمولی معاملو باندې په ځمکو باندې په لیارو باندې په پیسو باندې په چیشي باندې کسا داغه صفات ده د هار صفات درندګي دا د طاقت او قدرت نه ده د اصلي ونتو غونته کېده خدا ماغه سرو دي انسان کې به پیدا کیږي اولاد کې نسل کې پیدا کیږي تاسو بلیدلې وي موزه کې طاقت ځکه نه ده تاسو د سپی لیدلې وي سپای څخه لیونای شي کنه به شیر نه عمله کوي شي لیون یې عمله کوي شي چیرای شي دی مطلب دا نه چې د سپای ډیر طاقتور دی طاقتور نه دی چونکی درندګي او کې پیدا شو لیونتور کې پیدا شو او دوی دی ټیسټ لیبرټری کې نشي کوي چې یو کس حرام خوړلی پلارونه حرام خوړلی تی ټیسټ وکي پاته تو لګي د کی څه صفاتونه پیدا شي هغه کې نفسیتی ځنه صفاتونه پیدا شي چې هغه واخصه بیا یو کار کوي یو کار ورنه کیږي بیا یو قاتل ونه کیږي یو اقدام قتل ونه کیږي یو ځنه حرکات ونه ظاهریږي بیا معاشره کې خلک حیران پته کیږي چې دا ویلې د سیوا شول د ورور پاتې د ورور ویلې مړ کو زوای پاتې د پلار ویلې مړ کو زوای پاتې د مور ویلې مړه کا مثلا یو صلوات واسطه محمد و ال محمد باندې